الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ده القواعد الأصولية درسنا ننبل درس ده كم قاعدة 30 نمبر. الأصل أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل. اصل دا دی چې کوم عبادت چې هغه منعقد شي په دلیل سره هغه نه باطلیږي مګر په دلیل سره. صحیح ده که لکه الاصل بقاء العباده، ده بله قاعده ده چې اصل په عبادت کې هغه بقا ده. دې قاعدې څه مطلب دی چې اصل په عبادت کې کله چې عبادت منعقد شي نو هغې کې باطلول نشته مګر په دلیل سره. دا یعنی یو عبادت دی هغه تا وکړو او هغه منعقد شوی په دلیل سره. مونځ دی اوس تا څلور رکعاته مونځ دی ماسپښین تا وکړل سره د ټولو شرایطو موانعو نه، د ټولو شرایطو د هغې نه اسبابو نه هغه تا وکړل، نو اصل دا دی چې دا عبادت تا نه منعقد شو. اصل دا دی چې دا عبادت تا نه او منعقد شو او دا عبادت به دوباره نه کوي. اوس که څوک تا نه دوباره د مانځه مطالبه کوي چې هلکه دا مونځ بیا وکړه، دا به سړی به دلیل راوړي. ولې پوه شو؟ اودس چې تا یو پېرې وکړو پوره ښه چې بیا درته څوک وایي چې نه دا اودس خو نه ده شوی، دا خو بیا وکړه، نو ته به وایي ولې؟ پوه شوې که نه؟ ځکه چې اصل دا ده چې عبادت چې وشي نو اصل د هغې بقا ده. د ابطال دپاره به ته دلیل راوړې، عبادت باطلولو دپاره ته به څه راوړې؟ دلیل راوړې. یعنی دا لاندې د ټول څومره قاعدې چې مخکې روانې دي دا ټول تقریبا دې ته نږدې دي. لکه بله قاعده واوره، الاصل في التعبدات الصحه الا بدلیل. اصل په تعبدات کې څه صحت دی مګر په دلیل سره. پوه شوې که نه؟ اصل عبادت دا دی چې دا عبادت صحیح دی. که څوک وایي چې نه عبادت فاسد شوی دی دا هغه به دلیل راوړي. هغه به څه راوړي؟ لکه دلیل راوړي. لکه ډېر خلک په عباداتو کې د بغیر د څه شرعي دلیل نه په قیاساتو باندې، دغه شان دي په شکوکو باندې، په اوهامو باندې، په وساوسو باندې، په دې شیزونو باندې عبادتونه باطلوي. ته وګوره ډېر خلک په شکمنې په شک کې اخته شوي وي. هغه څه کوي؟ اودس پوره کړي که نه بیا وایي چې هلکه صبر وکړه دا اخپه پاتې شوي، واپس راشي بیا وایي اودس مې نه ده شوی، بیا ورشي بیا اودس وکړي. موږ چې 2 رکعاته وکړي نو بس سوچ وکړي چې هلکه نه صبر وکړه دا بیا وکړم یو پېرې. پوه شو؟ دا شکونو کې واقع شوي دا خلک. نو اصل دا دی چې عبادت صحت دی. بس عبادت چې یو پېرې تا وکړو بس دا صحیح دی. بس دوباره تکرار د عبادت ته به هله کې چې کله دلیل شرعي راشي. اوس تل داسې کم محظور واقع شوی دی، کم داسې یقیني دلیل واقع شوی دی چې هغه نه به هغې دپاره ته عبادت اعاده کړي. داسې نشته. تر څو پورې چې دا نه وي نو عبادتونه چې کوم دی هغه بغیر دلیل نه هغه نه باطلېږي او نه هغې کې فساد راځي. بله قاعده مصنف وایي چې الاصل فی اسباب الشرعیه التوقیف. اصل په اسباب شرعیو کې هغه توقیف دی. سبب شرعي چې کوم دی یو شی مونږ بل شي دپاره سبب ګرځو. صحیح ده که نه؟ دې دپاره مونږ دلیل راوړو، دې دپاره مونږ سره دلیل راوړو. سبب څه ته ویلی کېږي؟ سبب په لغت کې هغه وسیلې ته ویلی کېږي. لکه طریق شو، صحیح دی که نه؟ لاره شوله، رسۍ شو، دې ته هم سبب ویلی کېږي. دغه شانتې نور شیزونه شو، دې ته سبب ویلی کېږي په لغت کې. په اصطلاح کې سبب چاته ویلی کېږي چې دا ما یلزم من وجودها الوجود ویلزم من عدمها العدم. صحیح ده که نه؟ چې هغې د وجود سره وجود د شي لازمیږي. څه شی لازمیږي؟ لکه وجود د سبب سره وجود د شي لازمیږي او عدم د شي سره عدم د شي لازمیږي. عدم د شي سره عدم د شي لذاته د ذات د وجه نه. څه د وجه نه؟ ذات د وجه نه. لکه مثال ته ذات ته سبب کې نظر وکړي نو پتا مونځ په کله لازمیږي؟ لکه مونځ لازمېدو دپاره سبب څه شی دی؟ لکه اودس نه ده که نه یار؟ مونځ څنګه لازمي؟ کله لازمي؟ کله چې وقت داخل شي. اوس زوال الشمس دا د چا دپاره سبب دی؟ ماسپښین مانځه دپاره. غروب الشمس د ماښام دپاره. صحیح ده که نه؟
دغه شانتي زوال چې مثل اول ته ورسېږي مازدیګر پوه شئ که نه طلوع شمس سهار طلوع شمس طلوع فجر دی پوه شئ هلکه طلوع الفجر صحیح دی که دا سبب دی د چا دپاره د سهار مانځه دپاره اوس د اسباب دی ښه ګورئ پوه شئ اوس تر څو پورې چې سهار نه یې راختلی مونځ په تا باندې لازم دی هلکه نه دی لازم تر څو پورې چې طلوع زوال شمس نه یې شوي ماسپښین مونځ تا باندې نه دی لازم دا مخکې پرون ما نه یو کس تپوس وکړو هغه وایي شریعت قاعده ده چې الضروريات تبيح المحظورات پوه شئ که الضروريات تبيح المحظورات ما ته وایي چې ضرورت د وجې نه ډېر شیونه اسانېږي نو آیا زه یو سفر باندې روان یم 11 بجې ټیم دی ما ته پته ده چې لاره کې زه مونځ نشم کولی صحیح دی که یا ګاډ نه ودرېږي یا بل څه چل کېږي نو چې زه 11 بجې ماسپښین مونځ کولی شم نو یو شی تا الزام د باندې په ځان باندې ولې کې کوم شي چې تا باندې لازم نه دی هغه ته څنګه لازم ولې په ځان باندې لازم وي بلکې اصل دا ده چې کله چې سبب داخل شو هله به تا باندې عبادت فرض کېږي پوه شئ که نه سبب نه بغیر عبادت نه واجبېږي ته الله تعالی په دې باندې سره مکلف کړی نه چې بغیر د اسبابو نه ته عبادت باندې راته وکړه تا سره کېدی نه شي پوه شئ که نه ها دغه شانتې نور والا چې هغه څه چې دی لکه د اسباب دي د اشیاو دپاره د رمضان صحیح دی که نه دخول شهر رمضان دا څه شی دی لکه دا سبب دی د چا دپاره روجې دپاره پوه شئ که نه ها دغه شانتې نو دا خو سبب شو اوس مصنف څه وایي چې اصل په اسبابو کې شریعو کې څه شی دی لکه هغه التوقیف دی څه شی دی لکه توقیف دی توقیف دا مطلب چې د اسباب به ته ځان نه نشي جوړولی مونږ دا نشو کولی چې هلکه دا شی د دې شي دپاره سبب شو دا زموږ په وس کې نشته دی دا به دلیل شرعي ته محتاج دی دا به څه ته محتاج دی دلیل شرعي ته محتاج په دې باندې څه دلیل دی چې دا دلیل شرعي ته محتاج دی ټول هغه دلایل چې هغه په عباداتو باندې الاصل فی العبادات توقیف هغه قاعده کې چې څومره دلایل دي هغه ټول په دې باندې دي پوه شئ که نه ها لکه مثال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ان الحكم الا لله دغه شانتې دغه نور چې کوم دلایل دي په دې باندې چې هغه حکم صرف د الله رب العالمین دی او اسباب مقررول دا یو حکم دی دا څه شی دی لکه دا یو حکم دی دا څوک مقررولی شي الله رب العالمین مقررولی شي ډېر خلکو داسې کړي دي چې ځان نه اسباب جوړ کړي دي لکه مثال تعلیق التمایم خلکو دغه کړی دی تعویض جوړندول اوس وګوره تعویض جو سبب ګرځول دی د څه دپاره د دفع د مضرت دپاره چې دې باندې ضررونه دفع کېږي او جلب الخیر دپاره دا یو سبب جوړ کړي پوه شئ که نه دا یو سبب جوړ کړي چې دې باندې خیرونه میلاویږي او دې باندې شر دفع کېږي پوه شئ ښه په دې باندې دلیل شرعي شته نشته د سبب اوس دلته کې دا سبب نه ګرځي ولې اسبابو دپاره دلیل شرعي پکار دی پوه شئ که نه چې څنګه تا ته تا د کم داسې د کم ځای نه تا معلوم کړو چې تعویض وړاندولو سره شر دفع کېږي نشته دی قرآن او حدیث کې چېرته نه دی راغلی پوه شئ دغه شانتې ډېر خلک تاسو ته پته ده وضع المصحف مصحف اږدي په ګاډي کې په سیاره فی سیاره یا فی دغه دوکان کې خلک ږدي صحیح دی که نه وایي دې سره څه چل کېږي هلکه برکتونه راځي دې سره څه راځي هلکه برکتونه راځي دا اوس برکتونو حصول دپاره دا سبب شته شریعت کې چېرته منقول دي چې نفس وضع د مصحف سره بغیر د تلاوت نه او بغیر د راغېستلو نه چې هغې باندې دوړه پراته وي او بس هغه هلته کېښي ته دا تا دفع د شر نه بچ کولی شي نشي بچ کولی ځکه چې دا سبب شرعي نه دی پوه شئ که دغه شانتې نور اسباب ته وګوره خلک څه کوي ډېر خلک نظرونه مني نظر دې دپاره مني چې زما د ضرر چې کوم دی هغه دفع شي پوه شئ که نه و چې که دا کار نه وشو که نه زه به دومره صدقه کوم پوه شئ که نه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه ویلي دی چې الله رب العالمین نظر په وجه بخیل سړي نه مال وباسي څه وباسي هلکه بخیل سړي نه مال وباسي پوه شئ که نه او کېږي هم هغه څه چې تقدیر کې لیکلي پوه شئ که نه په دې نه څه چې شو دې خپل ځان باندې نظر ومنه پوه شئ نو اوس وګوره دا نظر چې کوم دی دفع د مضرت دپاره سبب نشته پوه شئ که نه ها البته دا بېله خبره ده چې تا نظر ومنل هغه به ته پوره کې صحیح ده که نه یوفون بالنظر د قرآن کې د صفت د مؤمنانو راغلی چې هغه خپل نظر پوره کوي د
نبی صلی الله علیه وسلم دغه شانتې حدیثونو کې ډېر ترغیب راغلی چې نظر پوره کول او دا واجب دی صحیح دی که نه نظر پوره کول تا یو شی په نظر ومنل نو دا به تا باندې واجب شي خو د نظر د وجه نه شر دفع کول یا خیر دغه کول تمه کول نو دا نشته دی دا اوس وګوره دا سبب شرعي نه دی شریعت دا نه دی بلکې شریعت الټا ضم بیان کړی چې ګوره تعالی صرف مال وباسي پوه شئ که نو اوس وګوره الأصل في أسباب الشرعية التوقيف المصنف وجه الأصل في الشروط الشرعية التوقيف صحیح دی که نه اصل په شروط شرعیو کې څه شی دی لکه توقیف دی او لاندې بیا بله قاعده ده الاصل في الموانع الشرعية التوقيف دا ټول قاعدې یو بل ته نږدې نږدې قاعدې دي خو د شروط او د مانع هغه تعریف پتا ته وکم چې دا وپېژنې شرط او سبب کې څه فرق دی شرط چاته ویل کېږي سبب چاته ویل کېږي دا فرقونه کم سے کم ته وپېژنې شرط په لغت کې علامې ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي لکه علامې ته لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی دي فقد جاء اشراطها صحیح دی که نه علامې د قیامت چې کوم دی هغه راغلي دي پوه شئ اصطلاح کې شرط چاته ویل کېږي چې ما یلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته څنګه تعریف شو لکه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم العدم لذاته ولا عدم لذاته اخر کې ښه څه مطلب شو دی چې د هغې وجود سره چې د هغې عدم کېدو سره عدم د شي لازمیږي هغې عدم کېدو سره عدم د شي لازمیږي خو هغې وجود سره وجود د شي نه لازم دا فرق شو په چا کې سبب او دغه کې شرط کې مخکې سبب کې دا وکړه چې هغې وجود سره وجود د شي لازمي ده او شرط کې دا چې وجود د شرط سره وجود د مشروط لازم نه بلکې انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط لازمي پوه شئ هلک او ډېر خوشحاله شو چې په دقیقې خبرې کړې پوه شئ ولا عدم لذاته او نه داسې دا د وجود د شرط سره وجود د مشروط لازم نه وي خو داسې هم نه ده چې وجود د شرط سره عدم د مشروط راشي داسې هم نه ده پوه شئ که نه بلکې عدم د مشروط سره عدم د شرط سره عدم مشروط لازمېږي پوه شئ مولوي صاحب د هغې مثال درته ووایې ته پوه شئ مړه ګوره لکه اودس د مانځه دپاره دا اوس څه شی دی شرط دی عدم د اودس سره عدم د مانځه راځي ولې به اودس لمونځ خو نه قبلېږي لا يقبل الله الصلاة بغیر طهور پوه شئ که نه الله رب العالمین بغیر د اودس لمونځ نه قبلوي د لمونځ سره شوی نه دی پوه شئ که بلکې دوباره به کوي څه به کوي هلکه دوباره به کوي اوس وګوره عدم د اودس سره څه شی شو عدم د مشروط راغلی او وجود د اودس سره وجود د مانځه راځي هلکه نه راځي هلکه اوس اودس تا کړي ما 11 بجې دي لمونځ لازم نه هغه سره نه لازم پوه شئ که نه او نه دا لازمه ده چې تا اودس وکړو نو ګوره لمونځ منتفي شو داسې هم نه ده که ولا عدم لذاته پوه شئ که نه نو دا اوس څه شی شو هلکه فرق شو په منځ د څه کې شرط او سبب کې پوه شو هلکه بس ته ښایي انشاءالله نور به مخکې وایي